چې کله د دنیا محبت د مسلمان په زړه باندې غالب شي نو بیا په زړه کې نفاق پیدا کوي، په زړه کې حسد او دغه نور ډېر روحاني امراض د دنیا د محبت د وجه نه پیدا کیږي. څنګه چې دغه ثعلبه بن حاطب په نامه باندې منافقو د دنیا په محبت کې د دنیا محبت ور باندې دومره غالب شوه چې هغه کفر اختیار کو د ایمان وروړلو نه بعد، او د کفر په حالت کې ورته مرګ راغی. نو لہذا د دنیا محبت د خپل حد نه زیاتېدل دا د مؤمن لپاره د هلاکت ذریعہ جوړي. دا کوم آیتونه مبارکه د پدې کې هم الله تبارک وتعالى دغه سي د منافقین واقعا ذکر کوي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د چندې د پاره اعلان فرمایل، اپیل فرمایل، نو حضرات صحابه کرامو کې چې کوم صاحب حیثیت خلقو لکه حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه 4000 درهم وروړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې پیش کړ. دغه نور صحابه کرامو هم 4000 دین زیات کم یو ګڼ تعداد کې چې هغه خپل مالونه د الله د دین د پاره پیش کړ. په دې وخت کې د منافقینو دا خبر وکړه چې دی نعوذ بالله د ریاکاری د پاره د خپل مال پیش کړي، د دونه ډیر مال چې پیش کړي دا د ریاکاری د پاره پیش کړي. او بیا په صحابه کرامو کې هغه صحابه چې هغه مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزوري نور څه سره نو سحر به وته دیاړي به وکړه، مازیګر چې څومره دیاړي ورته ملو شو هغه وروړو یا رسول الله زموږ نور وس نشته دی، بدقه د دیاړي پیسې دي او دا د الله دین د لپاره قبول کا، د جهاد د لپاره دا چې په چنده کې قبول کا. نو دغه منافقینو بیا وی چې دا وسوګره پدی یوي دیاړي پدی پیسو باندې بسوشي، پدی اوسو کجورو باندې بسوشي، او پدی لګو باندې لګو شاندي درهم او دینارو باندې بسوشي. او دوی داسې کوي دی منافقینو وی چې دوی نو معمولی چې د انگلی کٹا کے شہیدوں میں شمار یعنی ګوت ځان لا کټکي او شهیدانو کې ځان حسابي پدې لګو شانتي کجورو باندې یا لګو شانتي پیسو باندې سکی. نو التجکم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابو 4-4000 درهم پچنده کې ورکړه. هغه پوری خندا کو او هغه پوری هم چې د الزام لګو چې دوی د ریاکاری د پاره کوي. او کوم صحابه کرامو هغه چې د انتهایی غریب او د دیاړي پیسې چې هغه به وروړو د نبی رسول الله والسلام په حضور کې د چندې په تور پیش کو، نو دوی ته وی چې ګوره د دې په پیسو باندې سکی دوی پوری مسخره کولی. الله رب کائنات فرمایي چې دوی دغه صحابو پوری مسخره کوي، رب کائنات چې دوی پوری ټوکه کوي، دوی د پر دردناک عذاب دی. او بیا دغه منافقین سردار عبد الله بن ابي رئیس المنافقین چې کله دی وفات شو، چې کله دی مړ شو، د زوی حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ مخلص صحابي نبی رسول الله والسلام تراغي یا رسول الله زما د پلار دا وصیت دی چې تاسو خپل کمیس مبارک چې دی هغه ما ته راکړي چې پاغي کې پلار له کفن ورکم، او دویم دا وصیت دی چې زما د پلار جنازه هغه تاسو وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو روایت مطابق هغه پاسې دو او جنازې لپاره روان شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخ ته ودرېدو، یا رسول الله دا هغه بدبخت چې د زما مور ام عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې تهمت لګولو، تاسو نن دې بدبخت جنازه څنګه کوئ؟ نبی رسول الله والسلام فرمایي چې عمر دی بظاهر باندې کلمه ویلو ځان ته مسلمان ویل، کنن زه جنازه ونکم نو التب يهوديان او نصارا دوی بداوي چې دا مسلمانان خپل کې د یو بل جنازه نه کوي،
لہذا اگر چې د بدبختی ماته پته ده د جنازه دې لپاره کوم چې کېدای شي نورو یهودیانو لپاره نورو کفارو لپاره زما د حسن اخلاق د اسلام وروړلو ذریعہ جوړ شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عرض کوي چې یا رسول الله ته زما قائد زما پیغمبري زما آقا او مولای کته د جنازه کې زبر لاسونه وتړم تا پسې به ودرېږم خو تر څو پورې عمري غیرت دی هغه دا نه برداشت کوي چې دې ګستاخ جنازه زه وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې شو جنازه وشوه. رب کائنات د آیتونو مبارکه نازل فرمایي زما محبوب پیغمبر تا خو دې منافق جنازه وکړه دا خو د یو جنازه وکړه که تا د لپاره اویا پیرې هم جنازه کړې وي بیا هم زه دا نه بخم ځکه دا ګستاخ کافر دی. د ګستاخ کافر دپاره قانون جدا دی او هغه کافر چې کوم د اسلام پورې خندا کوي د اسلام په شعایرو پورې خندا کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو پورې خندا کوي دی منافقینو څه کولو چې کوم دا شاته آیت مبارکه 79 دی په دې کې دی منافقینو د نفاق علامت دا بیان کړي چې دوی صحابه کرامو پورې استهزاء کولو. هغه صحابه سحر نبوت دیاړي به یو کړه چې مازیګر څه دیاړي وګټل هغه به یا رسول الله دا د جهاد لپاره په چنده کې قبول کړي. منافقین ور پورې استهزاء کو چې را پدی باندې بس کیږي. رب کائنات فرمایي چې دا د نبی له صلوات و سلام او د صحابه کرامو ګستاخی کولو والا د بدبخت کافر د دومره بدبخت کافر دی چې نبی له صلوات و سلام هم کچره د غید لپاره او یا پرې هم استغفار وکي الله تعالی فرمایي چې دا ونه بخم. او نبی له سلام فرمایي کما ته پته لګیدلې چې اویا پیری هم استغفار کولو باندې د بخشش کیږي نو به کړو خو چونکه دا یو ضدي او عنادي او ګستاخ کافرو الله رب کائنات فرمایي چې د دې بخشش او مغفرت هغه نشته دی. ولی د الله رب العالمین د پیغمبر ګستاخی وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه ګستاخی وکړه د صحابه کرامو ګستاخی او د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخی دا یو داسې جرم دی چې دی مغفرت او د دې بخشش نه کیږي. لہذا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رائے مطابق د قران کریم آیاتونه نازل شو. یو دا چې زما محبوب پیغمبر ته کدی دی ګستاخ د لپاره او یا پیر استغفار او زدا نه بخم او آینده د لپاره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم رائے ورکړی و رب کائنات د حضرت عمر فاروق رائے نه د قران کریم آیت جوړ او ارشاد فرمایي زما محبوب پیغمبر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. زما محبوب پیغمبر نن نه بعد چې دي منافقانو کې څوک مردار شي مړ شي داغه جنازې ته بنځي. حضرت عمر فاروق وې چې جنازې ته مزه ولا تقوم على قبري. زما محبوب پیغمبر دغه زنديق او مرتد او منافق کافر چې دغه قبر خوا کې بم نودري جنازه خو لري خبره ده. حضرت عمر خو وې جنازه مکوا رب کائنات وې چې د دې منافق د قبر خوا کې هم او درېدو اجازه ته نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم خو اول حضرت عمر ته دا فرمایلو چې زه الله تعالی لا منی کړی نیم د استغفار نه زه الله رب العالمین منی کړی نیم د منافق د جنازې نه خو غینه بعد الله رب العالمین منو فرمایل دا آیت مبارکه ورپسې آیتونه مبارکه روان دي چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. دې ګستاخ کافر د قبر په خوا کې به هم نو درېږي ځکه دوی د الله جل شانه د پیغمبر ګستاخی کوي او د صحابه کرامو ګستاخ دي. الذين كم منافقين يلمزون چې الزام لګوي چا باندې الزام لګوي متطوعين په خوشحالي سره خیرات کوونکو من المؤمنین مؤمنانو باندې. مؤمنان څوک دي چې ورونم تاسو کې هغه صحابه دي ځکه چې دی وخت مؤمنان څوک صحابه کرام نو صحابه کرام باندې چا الزام ولګو فی الصدقات فصدقات کوي والذین او کوم مؤمنان چې لا یجدون سنبیا مومي نور وس نشته الا جهدهم سوا د خپل مهنتنا فيسخرون منهم ندوی ټوقي کوي هغه پوری سخر الله منهم ټوقي وکړي الله د دوی سره د نبی رسول الله صحابه پر ټوقي وکړه. نبی رسول الله جواب نه ورکړي. رب کائنات په خپل باندې د صحابه کرامو دفاع کړی دا. رب کائنات په خپل باندې د دوی د صحابه کرامو د عظمت دفاع کړی دا. ولهم عذاب الیم او دوی د پاره عذاب درناک دی. استغفر لهم تکتب بخنه واړي دوی د پاره او لا تستغفر لهم یا بخنه واړي دوی د پاره ان تستغفر لهم کچرته بخنه واړي دوی د پاره 70 مره او یاز لهم فلن يغفر الله لهم نو هیڅ کله به نه بخي الله جل شانه دوی لره. ذالک دا پدی وجه بانهم كفروا چې دوی انکار وکړو د الله او رسول والله لا يهدي القوم الفاسقين
او الله جل شانه لار نه خینا فرمان خلق تا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك